ولا تنقضي عجائبه. د قرآن ناشنا ناشنا مضامین نه ختمیږي. دا ډیر یو لویه گنجینه ده دا قرآن د عجایبو. من قال به صدقه، څوک چې د قرآن خبرې کوي دا رښتیا وي. څوک چې د قرآن خبره کوي دغه رښتیا وي. موږ دا خلک هم د عوامو ته هم څه ګناه نشته، ځکه چې یو ملا یوه خبره کوي، یو بلبله کوي، یو بلبله کوي، یو بلبله کوي. خو په هر حال عوامو ته دا ګناه دی چې په خپله علم ولې نه کوي، په خپله قرآن ته ولې نه کیني. وایي موږ د چا ومنو، موږ د چا ومنو، د چا منې؟ راځه د الله او د رسول ومنه که نه. د الله او د رسول خبره زده کړه، بس منې مه زما منه او مه د بل منه، د الله او د رسول خبرې زده کړه. ځکه وایي چې دا قرآن د الله رب العزت داسې کتاب دی، من قال به صدقه، څوک چې د دې خبرې کوي دا رښتیا وایي. قرآن کې دوه ځای ذکر دي، ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا. څوک د الله نه زیات رښتینی سازیدی شي. او ومن عمل به اجر، څوک چې پر قرآن باندې عمل کوي الله ورته اجر ورکوي. څونه اجر ورکوي؟ دا ځان له مستقل باب دی چې څومره لوی اجرونه دي په دې کې، د دې ذکر کول په ګنټو کې نه کېږي. خو زه تاسو ته د عبدالله زوی د مسعود رضی الله تعالی عنه خبره کوم. عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د قرآن یو ټکی سړی ووایي نو الله ورته په عملنامه کې 10 نیکۍ لیکي. او وایي زه تاسو ته نه وایم چې الف لام میم حرف، ګندې الف لام میم یو حرف دی، زه ته نه وایم، بل الف حرف ومیم حرف ولام حرف. الف ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی او لام ځان له حرف دی. عبدالله صاحب وایي چې د یو مؤمن زنانه یا د یو مؤمن سړي په خوله باندې دا راشي چې الف لام میم، نو د هغه په عملنامه کې 13 نیکۍ ولیکلی شي، 13 نیکۍ. او بیا دا قرآن مجید داسې کتاب دی لکه ما او تا چې ورته نن ګورو. دا ډېر قدرمن کتاب دی، دا زموږ د رب العزت کتاب دی، دا د الله کتاب، دا انسان کتاب نه دی، دا ډېر قدرمن کتاب دی. نو دا کتاب د اوایلو صحابو تابعینو تبع تابعینو ډېر لوی قدر و قیمت ولري په ذهن کې. نو د قرآن هر شی شمارلی شوی دی، ډېر رکوګانې شمارلی شوي دي، منازل شمارلی شوي دي، د دې قرآن سورتونه شمارلی شوي دي، د دې قرآن آیاتونه شمارلی شوي دي، د دې قرآن مجید کلمې شمارلی شوي دي، او دې قرآن مجید حروف هم شمارلی شوي دي. او ګڼ حسابونه خلکو کړي، خو په یو حساب باندې د قرآن ټول حروف دا دي. 3,40,940 حرف دي. تاسو پر حساب وکړئ، 3,40,940 حرف دي په یو حساب باندې. دا یو ځکه وایم چې تا بل ځای کې به تا لیدلي بل حساب وي، نو بل کمی زیاتې دي یو بل سره. زه په یو حساب باندې دا خبره کوم. اوس د عبدالله صاحب دا حدیث چې تاسو وګورئ چې په یو حرف باندې 10 نیکۍ ورکوي. او ته دا یو زنانه او یو نارینه دا قرآن د الف لام نه د والناس پورې ووایي، نو څومره ثوابونه شو؟ هر شمار نه ډېر دي. نو دا حساب به بیا ځان له چې کېنئ بیا وکوئ، ځان له وکوئ چې دې کې 10 دی، 10 کې به له ضرب ورکو، یو په 200 هم ورکوي الله پاک، یو په 200 دې قرآن کې هم ذکر دي، په یو په 200 هم بدله ورکوي. خو ځان 200 پرېږده، یو په 10 باندې بس ورکوي. اوس راشه حدیث صاحب وکړه چې تاسو لکه نیکۍ جمع کړې. ومن عمل به اجرا، څوک چې پر قرآن عمل کوي الله ورته اجر ورکوي.